زما نوم حسن دی، د دې منډي ځای یو او دلته چې کومه دی شریخ دکان نام زمونږ دی. دلته مخکې د ماجرو دکان و کې مو غټ بازار و، هغه چې کومه دی دا دکان او شاته چې کور هم زمونږ و. دلته م یو د تره زوی و، هغه د دې دغه لږ ملګری و د دې ماجرو سره به یې لږ ډېر تعلق ساتو. نو بس بیا هغه د ځان سره ونیو، لکه شاګردي ورسره مطلب کوله. نو بس هغوی چې بیا لاړ هغه ته یې چل خولی و. نو بس بیا چې کومه دی هغه د شریخ دکان لکه مطلب چل یې زده کړو. نو بس بیا چې کومه دی دلته هغوی لاړل، نو بس موږ هم ورسره بیا شاګردان او تره زوی سمې لکه مطلب بس پلیټونه به مړل راوړل، بس هغه سره وو. هغه مطلب لاړې بس بیا 400 ته هغه 400 کې دکان ویسته به دا دکان بیا موږ ته پرېښوده. دلته اوس مطلب ډونډه کې موږ یو او دوی ته چې کومه دی به دلته دا سیند چې کوم کسان راځي که نه لکه مټې نه ډېرۍ نه تنګي نه داسې یو خوا بل خوا ځای نه، نو بس دلته دا زموږ دکان دی مطلب مشهور دی. لکه دلته ډېر وخت زموږ چې دلته 6 کاله به کېږي چې دا ځای زموږ دی لکه مطلب دلته یو. دې ځای ته نوم ویل کېږي لکه مطلب مونډه. دا ځای ډېر په مونډه مشهور دی او د دې آیسکریم نوم دی شریخ نوم ورته ویل کېږي. لکه ماجرو کې د شریخ نوم ایښی و. د پۍ نه جوړېږي لکه مطلب د غوا پۍ نه جوړېږي. دې کې دومره لاچي او چیني او دا شیونه پکې استعمالېږي، مطلب لکه سوچه شی دی. لکه دلته ډېر رش وي شریخ کې چې کومه دی لاچي چیني او یو داسې رپا نوم ورته ویل کېږي، هغې نه پکې 2 چمچې واچوي لکه مطلب بس همدا. او د دې ځای قانون راسه دلته خپل لکه مطلب ډرم کې پۍ ور واچي، هغې نه واوره یو شیګل چاپېره تاو کړي، بس په هغې کې جوړ چې بس دا تیار پروت وي. دا داسې چلو چې بس مطلب لکه هلته چې دکان و نو هغه به ایستون هلته بس رش کم کړو. لکه مطلب ماجر لاړ نو خلکو ماجر لاړ بس بازار ختم شو مطلب. نو بس هلته وخو هلته ټیم لکه دومره نه و، بس ګاک ماک نه و. بس بیا هم دلته ځای راکوز کړو، دلته دکان ویستو. بس اوس شکر الحمدلله ګزاره کېږي لږه ډېره، بس لږ ډېر رش ته دی او دلته بس ولاړ دا شریخ خپل سور سیند غاړه ده. بس خلک چکر مکر له راشي به دلته هم راتاو شي. بس ناوخته 9 بجو پورې دغه حساب څه ټیمه پورې دلته خو هر یو څوک لکه داسې صحیح شی نه استعمالوي. کوم مطلب لکه کوئی چې سوچوي نو په هغې باندې راشم لکه مزه کوي، خوله کې لکه مطلب خپل خوند پرېږدي د هغې لکه بس دا دی چې مشهور شي. نو لکه مطلب دلته دا ځای زمونږ دی نو به دلته ولاړ دي. دا دی بس داسې عام ورځو کې خو 20-25 کیلو پۍ ځي او داسې چې لکه دا مطلب یا 14 اګست یا اختر ورځو به دغه 200-250 کیلو پۍ ځي. لکه مطلب لکه رش چې زیات وي نو بس اختر ورځو کې دغه 200 کیلو پۍ به وځي 200 پورې. پلیټونه وړوکې او غټ وړوکې چې کومه دی هغه 100 روپۍ د ماجرو وخت کې لکه مطلب په 30 هغې کې هر څه ارزان وي. لکه مطلب هر یو شی ارزان و، بس پلیټ هم په 30 روپیو او اوس هر څه ګران دي. نو بس اوس دې کې دومره څه نه لکه واوره او چیني او دا پۍ مې هر څه اوس ګران دي. نو 100 روپۍ 150 روپۍ پلیټ دی او داسې دا نور چې هم د چیني او مینچې او هر څه پکې لکه استعمالېږي. نو دې سره غونډ هر څه بس ګران دي. نو پلیټونه ملیټونه مو اوس ګران دي لکه 100 روپۍ 150 روپۍ پلیټ دی. او پارسل چې کومه دی وړوکی چې کومه وي لکه ټول مطلب وړوکی په لاره کې خوري هغه نه پیک کېږي. په 70 او درمیانه او پنچس پکې یو ځای 150 کېږي، یو ځای 200 کېږي. هغه لکه مطلب پورته وړل کېږي، ډېرۍ پورې وړل کېږي، هر ځای پورې وړل کېږي. ګاک شکر دی کمې نه دی راغلی او زیاتېږي درته واره. بس مطلب دلته پۍ چې سوچه استعمالوي نو ګاک په دې ځای ته چې دغه پکې کوي نو بس بیا یې نه وي. څنګه زاړه بوړونه و هغه بس هغه باندې نوم دلته ولیکه ښکاره مونډه دغه پې ورکړه. لکه هغه بس هغه سره شاګردان هغه زما پلار نه بس بیا اوس موږ هم ورسره پلیټونه ملیټونه مې وړل. زما یو مشر ورور هغه هم دلته به ولاړ و، هغه مطلب اوس سعودي ته تللی، اوس ورته موږ ولاړ. ډېرۍ نه او پېښور نه او مټې نه داسې یو ځای بل نه راځي، تنګي نه سي تور کمر نه پړانګ نه دې ځایونه نه بس راځي. رش چې کوم پل چې ځکه جمعې په ورځ او اتوار په ورځ ډېر رش. मेरा नाम नूरुल हुसैन है। मैं इधर लोकली मट्टा मगोल खेल जो गाँव है इधर ही मेरी रिहाइश है, यहीं पे मैं रहता हूँ और मेरी जो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ इधर ही मैं, जॉब मेरी मानसेरा में है। तो आ जाते हैं, तो आज ये बच्चों के साथ निकल आए थे, हमने कहा इनसे जो है ना थोड़ी इनको आउटिंग कराएं। तो ये पीछे आपको नज़र आ रहा है मुंडा हेड वर्क्स है, यहाँ पे अब आगे एक डैम भी बन रहा है, मोमन डैम के नाम से है और गवर्नमेंट का एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे। बाकी हम आए हुए इधर ये आइसक्रीम यहाँ पे ये लोग चूँकि उस वक़्त अफ़गान मुहाजिरीन का ये पीछे कैंप सारा चल रहा है, उस वक़्त 82 में ये लोग आए हुए थे यहाँ पे और जो इनकलाब आया था अफ़गानिस्तान का उसके बाद ये लोग यहाँ पे माइग्रेट होके आ गए थे। यहाँ पे ये बहुत बड़ा तकरीबन हज़ारों एकड़ की ज़मीन इनको दी गई थी जिस पे ये लोगों का कैंप बना हुआ था। उस वक़्त जो ये आइसक्रीम आप पीछे देख रहे हैं, बाज़ार था बड़ा अच्छा, 80s में हम भी यहाँ आते थे, छोटे छोटे होते थे। उस वक़्त जो है ये अफ़गानियों का बड़ा अच्छा उस वक़्त बाज़ार चल रहा था, उसमें ये शरीख नाम के साथ जो अभी आप देख रहे हैं ये आइसक्रीम यहाँ पे उस वक़्त चूँकि ये लोग माइग्रेट होके आए हुए थे
تو وہ اپنے ساتھ جو بھی ان کے وہ تھے یعنی ان کے جو ٹریڈیشنلی سوغات تھے جو وہ بناتے تھے جو بھی ان کی تھی، اس کے ساتھ اور بھی ان کی بہت سی چیزیں تھی، تو ساتھ یہ بھی لے کے آئے ہوئے تھے. تو ہم بھی آتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے تو آ کے بیٹھتے تھے، کھاتے تھے. اس وقت بڑا مزہ آتا تھا چونکہ ایک نئی چیز ہمارے لیے تھی اس وقت، تو بڑا انجوائے کرتے تھے. تو آج بھی ہم اس پہ نکلے ہوئے تھے گھر سے کہ یار چلیں بچوں کے ساتھ جو ہے نا ہم بھی تھوڑی آؤٹنگ کر لیں. ہاں نہیں ڈفرینس ہے اس میں. اس وقت چونکہ وہ ایک پروفیشنل لوگ تھے اور بڑا اچھا ان کا ٹیسٹ انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا تھا اس زمانے میں. ابھی چونکہ کیمپ بھی ختم ہو گیا ہے، افغان مہاجرین یہاں سے مائیگریٹ کر گئے ہیں، تو اس جیسا جو وہ ٹیسٹ ہے وہ تو نہیں رہا ابھی اس وقت. تو بہرحال ہم تو اس پہ آتے ہیں کہ چلیں بیٹھ کے تھوڑا سا انجوائے بھی کر لیتے ہیں اور اس کو، لیکن ہے اس میں ابھی بڑا ڈفرینس ہے، وہ ٹیسٹ ابھی نہیں رہا. ہاں اسی شوق سے آتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں. جیسے ابھی ہماری ساری فیملی آئی ہوئی ہے، یہ ساتھی بھی سارے بیٹھے آئے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اس جیسا وہ تھا وہ ابھی نہیں رہا. اس مطلب ہے کہ چونکہ کیمپ کے ساتھ اس کی وہ سارے لوگ، وہ خوشیاں، وہ سب کچھ تھا. ہم چونکہ بھائی ہیں سارے، تو اس وقت زیادہ وہ تھا، مزہ تھا. ابھی میرے خیال میں وہ نہیں رہا ابھی اس ٹائم پہ.